السلام علیکم رونو دا ویډیو را سره وګورئ او د خپل کور فاونډیشن او د محمد علي صاحب د ډیر وخت نه د یتیمانو لپاره یو سټرګل کوي. دا ویډیو را سره وګورئ. محمد علي ډایریکټر خپل کور فاونډیشن سوات. خپل کور فاونډیشن سوات د الله په فضل سره د پورا صوبې کې پی کې د ټولو نه غټه د یتیمانو ماشومانو اداره ده او د سیستم او د ریزلټ په وجه سره د پاکستان بهترین اداره ده. خپل کور فاونډیشن دغه یو بوایز کیمپس ته بیا ګرلز کیمپس ته وس الله په فضل سره منګه د های پروفیشنل ایجوکیشن د لپاره د دې یتیمانو ماشومان د لپاره یو خپل کور نرسنګ کالج جوړو. ویلیج کې هغه ماشومان چې دغه په دنیا کې سره څوک نه هغه ماشومان تمنګ واړه کورونه جوړ کړي چې تاسو په دې بیک گراوند ښکاری او په هر کور کې په هر ہوم کې لسو ماشومان باندې یو تعلیم یافته تنخوادار مور ده یو خاله ده او دوا چې زمونږ په ګرلز کیمپس کې کم جنکو اف ای سی کړی ده یا په میډیکل کې دي یا په نرسنګ کې دي یا په یونیورسيټي کې دي هغه سره ایز ا سسټر هم کار کوي. د سره انجینران شو ډاکټران شو اسسټنټ کمشنران شو او ډیر ګران کار دی خو د الله قدرت ته په قدرت په خپل طریقه باندې چلی. تاسو زما سوال دی چې نن سبا د شپې اکثر مال خوب را نشي چې خدای پاک دا خرچه به څنګه پوره کړي ځکه د کروڑو پونه د میاشتې زیاته خرچه شو د ادارو. ډیر ماشومان په یونیورسيټو کې دي په انجینرینګ کالجونو کې دي په میډیکل کالجونو کې دي هغه ته هم خرچه زی نو ډیر زیات پریشان یم او ډیر زیات خو الله فضل احساسو تعاون دی ساسو دا تعاون موږ له مزید پکار دی موږ د پاره ساسو 10 روپے د 10 لک روپو برابر دي. دا ویډیو تاسو وکړه دا سپورټ کوي او د یتیمانان بچی چې دي دا تاسو سترګې په لار باندې دي او د ډیر وخت نه د خپل کور فاونډیشن ډیر بې وسه یتیمانانو د لپاره کار کوي. تاسو هم په دې کې خپل شیر واچوئ. الله پامان.